نبی علیہ السلام په مجلس کې یو زنانه تذکره وشوه وایي چې ټوله ورځ یعنې روزانه د هغې روژې او ټوله شپه عبادت کوي. صحابه ډېر حیران شول، دا خو ډېر اوچته زنانه ده، دومره زیات عبادت کوونکې او دومره. خو وایي خو پکې څه دي؟ خو وایي د ژبې د شر نه نور خلک محفوظ نه دي. خلک د هغې د ژبې د شر نه محفوظ نه دي. خلک ته نه په دې ژبه خلکو ته تکلیف رسوي، ضرر رسوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ لا خیر فیها، لا خیر فیها، لا خیر فیها، هي فی النار، هي فی النار. په دې کې هیڅ خیر نشته، په دې کې هیڅ خیر نشته، په دې کې هیڅ خیر نشته، دا جهنمی ده، دا جهنمی ده. مونږ تاسو ته د دې نه غټ خیر نه ښکاري چې څوک روژه نیسي خو دا غټ عبادت ګزار دی، روژې ډېرې نیسي او د شپې عبادت کوي، د شپې راپاسي، تهجد ته راپاسېدل ګران کار دی. او چې څوک دا کارونه موږ دا ډېر غټ عبادت ګزار انسان، ډېر غټ عبادت ګزار. حالان کې صرف دغه یو کمزوري ده پکې وایي چې خولې ژبې صحیح نه ده، خولې ښه نه ده، ژبې ناکاره، په ژبې سره خلکو ته تکلیف رسوي. ګاونډیانو ورسره ناس پاس خلک د دې د ژبې د شر نه تنګ دي. نبي علیه السلام یې دې کارو سره خیر نشته. په ظاهر کې موږ تاسو ته غټ خیر ښکاري، عبادت، روژه، د شپې راپاسېدل دا غټ د خیر کارونه دي. خو نبی علیه السلام یې په دې کې د سره خیر نشته او دا جهنمي ده. او د بلې زنانه تذکره وشو، یا رسول الله بلې زنانه ده عبادت کې کمزورې ده، خدا ده چې اخلاق ډېر زبردست دي، ټول خلک د هغې نه چمګوان، د ژبې شر نه محفوظ دي، خلک ته نه خوشحاله دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي هي فی الجنه، لهم جنتان خزانه. د بدو اخلاقو د وجه د جهنم ښکته درجې ته رسېږي، د بدو اخلاقو د وجه، بد اخلاقۍ د وجه.